सारे का सारा अपना सिरा अवाम को जाता है। او زمونږ د آرمي مارل نو الحمدلله دا بالکل هاي دی. او پاک فوج زنده‌باد. پاک فوج پاینده پاکستان همیشه زنده‌باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا وغزه د چکدرې په چاونۍ کې ولاړې ما چرته چې د تحصیل ادینزي مشران چې کوم دي نن یو می تشکر دی په هغه حالات باندې چې کله د هندستان ته چې کوم دی نو ډېر بد شکست ورکړی شوی دی په هغه وله باندې د حکومت پاکستان د سایډ نه نن یو می تشکر منویږي په دغه وله باندې چکدرې چاونۍ کې چې کوم دی نو دا پروګرام تابع شوی دی. او وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن عشق من، هموطن جان وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن عشق من، هموطن جان وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن عشق من، هموطن جان حضرت حبیب صاحب چې کوم دی نو د جی واي تحصیل ادینزي د سایډ نه مټایان چې کوم نه تقسیمای مظهر خان اوچ سید سلطنت یار صاحب خورشید علي خان جلیل خان د زموږ پریس کلب مرګري اسرار الدین صاحب دی او یو اسرار دی او په خپل اسرار یم دیناستي او دا د جی واي مولانا محمد عمران صاحب تحصیل حامر دغه مولانا ګل نصیب خان صاحب دی بریګیډیر ثناء الله صاحب डी एस पी ادینزي فخرعالم خان قاری نذیر صاحب ایس ایچ او چکدره فضل غفور صاحب سجاد خان باډوان حاجی نواب خان چیرمین صاحب چې کوم چکدرې نه سراج خان سراج باچا او سر عبداللطیف باچا د ایم پی تحصیل ادینزي صدر باډوان صدر دی دغه نور حکیم نور فقیر दहारे तशक्कर अपना उसके लिए जो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है इसकी इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर, ठीक है ना। मगर यहाँ पर हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो कामयाबी दी है ना, ठीक है ना, आप लोगों ने जो हमें प्यार मोहब्बत फौज को दिया है, जो कि सारे का सारा अपना सिरा अवाम को जाता है, हमारी पाकिस्तान फौज को जाता है। और हमने इतना मतलब कि शायद सोचा भी नहीं था कि इस तरह करके कार्रवाई होगी, ठीक है ना। मगर अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी है. نن ورځ په مناسبت سره د یو تشکر پاکستان په مناسبت سره موږ یو څو خبرې وکړو. الحمدلله موږ پاک فوج او زموږ چې څومره ادارې دي او زموږ عوام دی نو د پاک هند چې کومه کلیشیس رااله او کومه انډیا حمله کړې وه د هغوی سره الحمدلله زموږ د ټولو نه غټ کار دا وشو چې ټول سیاسي جماعتونه په یو پیج شو او زمونږ د آرمي مارل صرف نن نه دا د ډېر وخت نه ځکه نه پاکستان جوړ شوی دی، که دا په 1948 کې دی، که دا په 1965 کې دی، ایون که په 1971 کې دی، که دا په 1999 کې دی او که دا نن دی نو الحمدلله دا بالکل هاي دی. بعض کمزور په خلک هغې باندې نه پوهېږي. نور الحمدلله زمونږ دا خبره چې کومه دا ډېره مضبوطه ده. نو زه خپل پاک آرمي ته ټولو ادارو ته او د هغې سره بشمول زمونږ د پاکستان عوام ته او چې زمونږ د ملک چا مدد کړی دی، که دا ترکی ده، چاینا دی، آذربایجان دی، نو د دې ټول موږ شکریه ادا کوو. اسرار الدین ګورنمنټ کنټریکټر جی وی آی ډیپټي جنرال سیکرټري موږ نن دلته کې یو می تشکر پاک فوج په دغه کې راغلي یو ټول ملګري د سیاسي پارټۍ هم راغلي دي او تاسو یو می تشکر مناوو. نو موږ دا وایو چې بس پاک فوج زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد. څه قسمه دغه نو موږ به د پاک فوج ملګرتیا کوو او د دې پاکستان او د دې ملک لپاره هر قسمه قرباني وکړو او پاک فوج زنده‌باد. نن موږ پر چکدرې په مقام په خپل چاونۍ کې د فوجي چاونۍ کې موجود یو. موږ په دې موقع باندې د خپل عسکري قیادت او سیاسي رهنماګانو لیډرانو موږ ډېر زیات شکرګزار یو چې په دې جنګ کې هغوی متحد یو اواز او دا جنگ پاکستان د عوامو په حمایت سره دا جنگ ګټلی دی
مونږ په دې جنگ باندې د ټول زه د خپل پاکستان پیپل پارټۍ نه د ټول عوامو له طرفه زه د پاک فوج ډېر زیات شکرګزار یم. پاک فوج پاینده آباد، پاکستان همیشه زنده باد. او دا موږ په خپل ژوندګۍ کې اول ځل دا واورېده چې مسلمان چې دی نو په غیر مذهب باندې حمله وکړه او موږ مسلمانان الحمدلله په دې کې هغه ګټور شو او مسلمان چې د هغوی ښکاره شو. په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو. په دې پروګرام کې بریګیډیر ثناء الله صاحب چې کوم دی نو هغه چې کوم جنگ شو د هغې په حواله باندې مشرانو ته بریفینګ ورکو او د هغې نه پس بیا مولانا ګل نصیب خان صاحب او قاری نذیر صاحب چې کوم دی نو هغې د یوم تشکر په حواله باندې چې کوم دی د پاک فوج سره د مرستې او د مکمل دغه یقین ورکو او دغه شان چې کوم نور مشران دلته کې راغلي نو هغې هم خپل د فوج ته د مکمل مرستې یقین ورکو او دغه شانته دا پروګرام چې کوم دی نو دا پای ته ورسېدو او د دې ځای نه خلک چې کوم دی نو هغه خواره شو. د چای پروګرام پکې هم شوی او بهر حال دغه سیزونه چې کوم دی نو تاسو واورېدل، دغه خلک هم واورېدلو او بریګیډیر ثناء الله صاحب د پاکستان د ولس شکریا ادا کړه چې په دې جنگ کې ولس چې کوم دی نو د خپل فوج سره شانه بشانه او دای هم ویل چې د هندوستان کې خلک د فوج د پاره نه دی راوته بلکې د حکومت او دغه خلاف راوته. او پاکستان کې د اولین ورځې نه چې کله حمله شو د فوج سره چې کوم دی نو د پاکستان عوام مکمل ملاتړ کړی دی او په سړکونو پر روډونو راوتی دی او دې ته حوصله ورکړې ده.